الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیتونو کې حکم د صدقاتو چې خپل مال د الله په لاره کې ولګوئ. دوه قسمه خلق دی، یو هغه دی چې هغه خپل مال د الله په لاره کې لګوي او خرج کوي. دویم قسم هغه دی چې هغوی مال لګولو ته تیار نه دي، نه چاله قرض ورکوي بلکې مال زیاتی خپله په سود باندې. نو په دې آیتونو کې د سود مذمت بیان شوی دی او د سودګر سړي تشبیه د هغه سړي سره ورکړل ده چې هغه باندې پیریان راغلي، هغه اړته پړته کېږي او ارتاویږي. په ورځ د قیامت به سودګر سړی د خبر ده چې پاسي نو داسې به یې لکه چې په ده باندې پیریان شیطان دی مسه کړی. دا ولې؟ دا ځکه چې دو به وي چې دا بیه چې دا په شانته د سود ده، دې ته تشبیه معکوس وي. په کار دا وایي چې دوی ویلی وی چې دا سود چې دی دا د بیې په شانته دی، نو بیه خو حلاله ده نو دا سود هم حلال دی. دغسې ونه وي دا بیه چې دا نو دا د سود په شانته ده، سود خو جایز دی نو بیه هم جایز ده ځکه چې په دواړو کې زیادت دی. په بیې اخیستلو خرڅولو کې هم زیادت د مال راځي او په سود کې هم زیادت د مال راځي. نو دې کم کسان چې سودګر دي هغوی بیه او سود یو شی دی، نو الله پاک پرې رد کوي، نه یو شی نه دی. وحل الله البیع وحرم الربا، الله پاک بیه حلاله کړې ده او سود حرام کړی دی. یو شان څنګه دي؟ یو شی الله پاک حلال کړی دی بل حرام کړی دی، نو حلال او حرام چې د برابر دا یو شان دي، دا خو یو شان نه، دا خو یو بل ضدین دي. نو فمن جاءه موعظة من ربه، پس هغه څوک چې هغه ته راشي وعظ د نصیحت د رب د طرف نه، فانتهى دی منع شو، نو د ده لپاره هغه سودي مال دی چې مخکې کړی دی، سود د کړی دی او مال یې اخیستی دی، نو خیر دی د حرمت نه مخکې ده ته پته نه وه شی الله پاک حرام کړی نه و، نو مخکې سودونه کړي دي هغه ورته معاف دي، خیر دی. خو امره الى الله، د ده امر د ده فیصله الله رب العالمین ته حواله ده. و امره مفوض الى الله، د ده معامله الله ته حواله ده. که دا سړی مسلمان یو د دین وروسته ده بس کړل د سود نه، نو په ورځ د قیامت به الله پاک د سره ښه فیصله وکړي، دی به جنت ته بوځي. خو که دی کافر او د سود نه بس کوله نو بیا به الله پاک دی دوزخ ته بوځي. یا مسلمان یې خو د سود نه بس کوي، نو د ده معامله د الله سره ده، نو بیا به الله پاک دی دوزخ ته بوځي. څوک چې واپس شي سود ته، نو دا کسان خاوندان د اور دي، دوی په هغې کې همیشه. بیا د سود نقصانات بیانوي په دې بل آیات کې، او د صدقې چې کوم دی هغه فایدې بیانوي چې الله پاک د سود مال ختموي، په هغې کې برکات نه وي، او د صدقې مال چې دی هغه الله پاک زیاتوي، په هغې کې الله پاک برکات اچوي. د هغې لپاره پرون درس کې یو قصه ما بیان کړوه، والله لا يحب كل کفار نسیم. الله پاک محبت نه کوي د هر ناشکره او د ګناهګار سره. اوس دې آیات کې سود مذمت بیان شو. سود چې کوم دی هغه الله پاک حرام کړ دی. سودګر سړی چې دی چې څوک سود کوي، څوک سود لیکي او څوک په سود کې ګواه کېږي، ګواهان لیکونکي، اخیستونکي، ورکوونکي، دې ټولو باندې د الله پیغمبر لعنت کړ دی. د خدای لعنت دی په هغه سړي باندې چې هغه دا کارونه کوي، سودونه کوي. او د سود چې کوم دی د ګناهونو اویا دروازې دي، اویا ګناهونه دي. په هغې کې آسان او کم ګناه چې دی هغه دا دی لکه چې سړی د خپلې مور سره زنا کوي، حدیث کې دي، نو دا دومره بد ناکاره شی دی. بیا د ده تشبیه ورکړل د هغه سړي سره چې هغه باندې پیریاني. دا آیت چې کوم دی د اهل سنت والجماعت ټول علماو په دې باندې دلیل ګرځول دی چې پیریان چې دی هغه انسان باندې راتلی شي او د انسان په بدن کې تصرف هم کولی شي. یو خو د ښځو پیریان چې دروغ وایي اکثر
په کور کې څه نالګي دی چا سره زر ځان بېهوشه کړي ارتاو کړي په ما پیریان دي هغه جدا خبره ده یا بعضې هلکان چې کوم دی هغه په کور کې هغه ورانې شروع کړي او ځان بېهوشه کړي په ما پیریان دي لڅېټه کوي دغه خو ځان له خبره خو پیریانو نه انکار نشي کېدی ډېر خلک چې کوم دی هغه د پیریانو نه انکار کوي پیریان په چا باندې نه راځي او پیریان د انسان په بدن کې نه داخلېدی شي او نه چې کوم دی په هغه کې تصرف کولی شي دا خبره غلطه ده دلته د قرآن د دې آیات نه هم دا معلومیږي چې سودګر سړی چې په ورځ د قیامت پاسي د خبر نه نو داسې به یې لکه دی چې اړته پړته کړی ګډوډ کړی شیطان د مس نه چې هغه ته رسېدلی نو شیطان چې کوم دی او پیری دا انسان ګډوډ کولی شي د دې آیت نه هم دغه معلومیږي نو دا د اهل سنت والجماعت هغه موقف دی ها معتزله چې کوم دی هغوی دا نه مني هغوی پیریان میریان چې کوم دی مرګي او دا نشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زوی عبدالله د امام احمد صاحب ته ووی چې یو جماعت چې کوم دی خلق هغه دا وایي چې د انسان په جسم کې دا پیری نشي داخلېدی ستا څه خیال دی هغه ورته زویه دا خلق دروغ وایي دا پیری چې کوم دی د دې انسان په ژبه باندې خبرې کوي ها د دین علاوه د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې واقعات شوي دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو ښځې چې کوم دی خپل زوی نبی علیه السلام ته راوړ او عرض یې وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما دا زوی دی او دا لیونی شوی دی او په ده باندې دوري راځي جټکي پې راځي د ورځې د څو پیرې چې کوم دی د شمار د بهر نو د ده زندګي هم هغه خرابه شوه زمونږ زندګي تباه برباده کړه نو نبي علیه السلام د هغه په سینه باندې لاس راخ کړه د هغه لپاره دعا وکړه نو د هغې نه وروسته ماشوم چې کوم دی قی وکړو الټی وکړي او په هغې کې د هغه د خېټې نه چې کوم دی یو تور کوکرې ارتاو شو کوکرې سپي دغه نه بچی بچوړی دغه ترې ارتاو شو دا اصل کې پیری و په دې ماشوم باندې مسلط شوی و په معده یې ناست و بیا نبي علیه السلام هغې ته تسلي ورکړه د دې نه وروسته بیا په ده باندې څه چل نه کېږي بله واقعه چې کوم ده هغه ام ابان بنت الوازع هغه وایي چې نبي علیه السلام په خدمت کې زما نیکه چې کوم دی یو بچی هغه راوړی او ماشومه چې هغه لیونی و نو نبي علیه السلام دا ما ته نږدې کوي نو هغه کسانو چې کوم دی هغه ماشوم نبي علیه السلام ته نږدې کړه هغه په شا باندې نبي علیه السلام دا لاسونه راښکله او وهی او کپړو نه یې ونیو شاته نه د شاته نه یې ونیو د دې کپړو نه او زور یې کړې او په دې شا باندې ووهو او ورته وي ای د الله دشمنه اوزه زه د الله پیغمبر یم جو هغه ماشوم چې کوم دی په لږ ساعت کې شو ټیک ټاک شو یو وایي کتل اخوا دېخوا سمدم ټیک شو دغه شان اسامه بن زید رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام سره په یو حج کې زه ملګری وم بطن روحا یو ځای دی هلته چې موږ ورسېدو یو ښځې چې کوم دی خپل ماشوم راوړ نبي علیه السلام ته وایي چې دا زما زوی دی او دی چې د کوم وخت نه پیدا شوی دی د هغه وخت نه چې کوم دی بیمار دی نو زه هم په عذاب کړی ما و دی هم چې کوم دی هغه په عذاب کې مبتلا دی نبي علیه السلام یې دی راوړی ما له نو نږدې کړ نو نبي علیه السلام د دې دوو خپو په منځ کې ودرو د سر یې د نبي علیه السلام سینې ته چې کوم دی راورسېده داسې او نبي علیه السلام چې کوم دی هغه ورته په دې خوله کې ورته تو کړه بیا یې وویل ووځه ای د الله دشمنه زه د الله پیغمبر یم دا یې ورته وویل بس لږ ساعت وشو هغه ماشوم بلکل ټیک ټاک شو ده باندې هم پیری ناست و دغه ماشوم باندې پیری وزغله ټیک شو برابر شو د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا واقع دا لغت المرجان فی احکام الجان د علامه سیوطي کتاب دی دا ټول واقعات په هغې کې دي احکام المرجان فی احکام الجان دا بل یو کتاب دی هغې کې هم دا ټول واقعات دي بېشماره واقعات په هغې کې لیکلي دي دغه شانته د ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب البیان المبین فی اخبار الجن والشیاطین دغه یو کتاب دی هغې کې هم دا ټول واقعات شته نو امام احمد ابن حنبل چې کوم دی هغه په جومات کې ناست و متوکل بالله په هغه وخت کې بادشاه و نو هغه خپل وزیر راولېږه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته یې وویل چې زما په کور کې په یو شهزادګۍ باندې چې کوم دی هغه څه چل شوی دی نو ته د هغې لپاره دعا وکړه نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دغه وخت کې اودس کو نو پیزار چې کوم په خپو نو هغه د لرګو سپلی وي هغې ته چې کومه تسمه غوندې وه نو تسمه یې د
کجورو دغه نه د مزي غونته پاڼې د هغه تسمه وه نو دا یې راوویسته. دا وزیر له دا خپله سپلۍ ورکړه ورته ووي چې ته لاړ شې د امیر المؤمنین کور ته او د دغه جنۍ د سر ته کښېنه او په دې باندې پیریان دي ورته ووایه چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تا ته ووایي پیریا شي وځه او که نه وځي نو بیا اویا سپلۍ دي زه وهم په دې سپلۍ باندې اوس ستا خپله خوښه ده. نو هغه چې لاړ دغسې په سر ته یې کېناسته دغه الفاظ یې وویل جو هغه جنۍ وویل چې بس موږ لاړو د پیري چې کوم دی د جنۍ په ژبه باندې خبرې وکړې موږ لاړو او د که دی وایي چې د عراق نه وځئ نو موږ به د عراق نه وځو او دا ځکه چې دی د الله پاک نیک بنده دی د خپل ځان ټول ځان وقف کړ دی الله ته نو موږ د دو خبره منو او ټول مخلوق د فرمان بردار دی امام احمد ابن حنبل جو ټیک ټاک شو جو برابر شو. بیا وروستو چې امام احمد ابن حنبل چې کوم دی وفات شو دغه پیری بیا راغی په دغه جنۍ باندې نو هغه متوکل بادشاه چې کوم دی بیا څوک ولېږه نو د هغه شاګردو د امام احمد ابن حنبل ابوبکر مروزي رحمت الله علیه هغه ته وویل چې دغسې مخکې موږ راغلي وو امام احمد ابن حنبل خپله سپلی موږ له راکړي وو هغه پیری تښتېدلی وو اوس ته موږ سره ځې که چېرته هغه پاڅېدی او زه سره ځمه لاړ جو د هغه جنۍ سر ته کېناسته وویل چې ته وځې که نه وځې چې ودې وهمه په دې سپلی باندې هغه ورته وویل موږ ستا خبره نه منو هغه مخکې چې موږ تلي وو که نه نو هغه امام احمد ابن حنبل هغه سره موږ مقابله نه شو کولی هغه د خدای ولي وو ستا په وینا باندې موږ نه وځو هغه پسې وس بر نه شو نو پته ولګېده چې دا پیریان راځي دا ولې راځي په انسان باندې نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې یا د عشق محبت د دې د وجې ده چې میل شي پې تر دې پورې چې د دې پیریانو د انسانانو نکاحونه هم شوي دي د هغې نه ماشومان هم پیدا کېږي وایي بعض علما وایي چې د دې نکاح نه کېږي خو دا وایي ثابت دي داسې واقعات شوي دي چې پیرۍ سره انسان نکاح کړی او د انسان ښځې سره چې کوم دی پیري نکاح کړی د هغې نه ماشومان هم باقاعده شوي دي نو د عشق او د محبت د وجې نه راځي یا داسې چې دا سوړو موړو په دې کې دو اوسېږي په صحراګانو په دې کې متیازې سړی وکړي هغه لاړې شي دو ګنده کړي هغې سره دښمني پیدا شي یا ګرمې اوبه یې هغه ارتاوي کړي په هغو باندې ودګي یا ګټه ورغړی هغه نه څوک مړ شي یا بل څه تکلیف ورته ورسوي لکه د مار د لړم په هر شکل کې خو هغه راځي نو مار مړ کړي سړي ته پته نه شي دا خو مار ما وژل دی یا مې لړم وژل دی هغه پیرې هغه بیا پرېږدي نه هغه نور کسان چې خبر شي هغه خپل قام قبیله نو هغه یې نه پرېږدي نو بیا ورپسې راځي نو تکلیف ول ورکوي نو د دې دفاع چې کوم دا د دې ښه دفاع چې دا هغه آیت الکرسي ده چې کله دغسې مریضي نو په هغه باندې آیت الکرسي ویل پکار دی په هغې سره دا وایي تښتي او هغه شیطان په خپله ابو هریره رضی ته وویل چې زه به هله بیا نه راځم ته چې ته دا آیت الکرسي وایې نبي علیه السلام هغه څه چلو شو نو هغه بېګاره ته دا خبره کړله وی دا ته پېژنې هغه نه پېژنې دا ابلیس دی دا شیطان دی وی خو خبره یې ټیک کړله د آیت الکرسي دا خبره چې کړله دا ټیک کړله دا د خدای دشمن دی نو آیت الکرسي ذکر اذکار په دې سره تښتي او څه داسې دمونه چې کوم دي هغه چې هغه ووایي د قرآن څخه آیتونه په هغې باندې هم تښتي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبي علیه السلام سره روانو په لاره کې چې کوم دی په یو سړي باندې دا پیران راغلي مرګي نو چې دی نږدې شو نو د هغه په غوږ کې تلاوت شروع کړو نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو تا د دې سړي په دې غوږ کې څه ووي نو هغه وایي ما دا آیتونه ووي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دغه آیتونه د سورة مومنون د آخري آیتونه دا مې پکې ووي نو هغه ټیک شو هغه سړی نبي علیه السلام وایي والذي نفسي بيده لو ان رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل نزاله زما په هغه ذات قسم چې د هغه په قبضه قدرت زما روح دی که مؤمن سړی دا په غره باندې ووایي نو د هغه به هم د خپل ځای نه وړقېږي نو پیری څه شی دی پیری خو تښتي نو د دې نه پته ولګېده چې دا راځي او بل یو عجیبه واقعه دی کې ذکر کړل د ابو یاسین وایي چې د بنو سلیم قبیلې یو دیهاتي سړی چې کوم دی بانډه چې هغه جومات ته راغی د حسن بصري رحمت الله علیه تپوس یې وکړو چې د هغه شته که نشته نو چا ورته وایي چې هغه د هغه سره ستا څه کار دی هغه ورته وایي چې زما یو ورور دی او په ټول قوم کې یو غټ طاقتور او پهلوان سړی و اوس هغه له چې چل شوی دی ټینګېږي نه د اوسپنو په زنځیرونو موږ تړل دی هغه سړی چې کوم دی بلکل لیونی شوی دی او زورونه کوي نو څه وکړو
وی دا خبرې کولې که ته یو حاتفي اواز راغی السلام علیکم نو دور ته وی وعلیکم السلام خو دوی څه شی ونه دي یو پیری دا خبرې کولې یا ګڼ کسانو وی چې موږ د دوی ګاونډیان یو د دې سړي او د ورور چې کوم لیونی شو د موږ ګاونډیان یو او زمونږ د څه کسانو سره مقابله وشوه د وروره نو هغه کسان چې کوم دی هغه نور زمونږ څه کسانو نو د هغه ورور چې کوم دی په هغه باندې مسلط شو هغه یې راګیر کړ دی نو زمونږ راغلي معذرت لپاره موږ تاسو ته معذرت پیش کوو بیا وی چې دا خپل ورور چې کوم دی په فلانه ورځ باندې هغه سړي ته وي دا خپل ورور په فلانه ورځ باندې فلاني ځنګل ته راوړی او هلته څه واښه ماښه دي سبزي ده هغه به وشو کوئ هغه ورسره به راوړئ خو خلاص ته نه شي که دی درنه خلاص شو نو بیا تاسو ته نه شئ قبول کولی خو په دغه ورځ باندې نو دې سړي ورته وویل چې موږ ته هغه صحرا څه معلومه ده موږ ته هغه واښه او سبزي دا خو نه ده معلومه نو هغه کس ورته وویل اوس نو وینې نه خو د بر نه یو اواز کېږي وایي چې داسې به وکړئ چې په دغه ورځ به موږ راشو یو اواز به وکړو په دغه اواز پسې تاسو راځئ نو هغه ورځ چې راغله جو هغه پیری راغی اواز یې وکړه دور پسې روان شو نو یو ځای کې چې کوم دی ځنګل یو بڼ غوندې و په هغه کې څه واښه و هغه دوی وشکول هغه ورته وښود دا وشکوئ بیا یې هغه وټکوله او دغه کس چې کوم دی دغه کس به یې راولی نو هغه یې په اوښ باندې وتړه جو بوی ته نو چې هغه واښه ماښه هغه سبزي هغه یې ویوړه نو هغه ولګېده هغه سبزي ده ته واچوله د مریض ته په خوله کې هغه چې څنګه کته ورسېده بیا دې ته جو هغه شیطان کته ناست و پیری جو پورته شو وتښتېده نو هغه ورته وویل د پیریانو چې زمونږ او دا موږ چې یو موږ مسلمانان یو او دا نور چې کوم دي دا چا چې په ده باندې غلبه حاصله کړه دغه کافر و نو جنګ زمونږ وشو په هغو باندې موږ غلبه حاصله کړه نو اوس تاسو عقیدي چې کوم دی هغه موږ آزاد کړو اوس دی دا قیدي دی آزاد کړي دا زنځیرونه لرې کړي دی به ځي نو هغه ورته وایي موږ یېرېږو دی رانه بیا ونه تښتي بیا مه یېرېږئ د قیامته پورې دا پیری بیا د پسې تشي راتلی وي ځئ واپس یې بوځئ نو هغو بیا واپس راوستو سړی بالکل ټیک ټاک شو نو داسې مختلف چې کوم دی هغه واقعات هغه په دې کتاب کې ذکر کړي دي ټول نه دا پته لګي چې پیریان چې کوم دی هغه راتلی شي او کله چې راشي هغه بیا مختلفې ناشنا ژبې وي لکه دلته د پښتنو علاقه د خلک په پښتو باندې پوهېږي یو ښځه باندې پیری راشي هغې د انګریزي ورڅ ورځي چې انګریزي وي یا د فارسي څه ورځي یا فرانسیسي دا ژبې خو هغې نه ورځي که نه او هغه به هغه ژبه وایي دا نه وایي د دې په ژبه باندې هغه پیری چې کوم دی هغه لګیا نو د دې نه انکار نشي کوي اکثر خلک د دې نه انکار کوي چې دا نشته دا داسې ګپ دی بکواس دی نه بکواس نه دی دا د دې حدیثونو هم دا معلومېږي د دې قرآن آیات هم دا معلومېږي چې پیران راځي په انسان باندې او د هغه انسان ته تکلیف هم رسولی شي نبی علیه السلام په کور کې ناست و عایشه رضی الله عنها هغه فرمایل دا هذا حدیث خرافه پرېږده داسې د خرافه خبرې دي نبی علیه السلام دا خرافه څه شی دی ته پېژنې هغه زه خو نه پېژنم نبی علیه السلام ورته خرافه سړی وي د دې نه خلکو خرافات جوړ کړي دا خرافات دي نو خرافات دې خبرو ته وایي چې د دروغ خبرې هغې خرافات وایي خو خرافات د خرافتون جمع د خرافتون د سړي نوم و یو خرافه یو سړی و هغه پیریانو بولی و او د هغو سره په قید کې ډېر وخت بیا چې واپس راغی نو بیا چې کوم دی هغه ناشنا قصې کولې ناشنا قصې به یې کولې د هغو د ښارونو د هغو د څاروو د پیریانو او د هغوی د تمدن او د تهذیب او د دې قصې به یې کولې نو خلکو به یې پرېږدوي دا خرافه خبرې دي د خرافه خبرې دي یعنې دروغ خبرې دي حالت کې هغه په خپلو سترګو باندې دا لیدلي و عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو ښځه راغله عمر رضی الله عنه ته راپورټ وکړو چې زما خاوند د ماسخوتن مانځله ته او بیا د هغه واپس نه دی راغلی غیب شوی دی اوس ډېر وخت پکې ووته زه دغه شانې کور کې ناسته یم نو زما لپاره څه حکم دی عمر رضی الله عنه ورته وویل چې تا اوس کیس راوړ عدالت ته د دې نه وروسته به ته 4 کاله انتظار کوې او د هغې نه وروسته بیا 4 میاشتې 10 ورځې نور انتظار کوي عدت ته په دې سړي به د مړ حکم ولګي دی مړ شو د مرګ نه وروسته 4 میاشتې 10 ورځې عدت تېروي نو د هغې نه وروسته بیا ته ازاده شي چا سره نکاح کوې ته کولی شي نو دا د عمر رضی الله عنه فتوا ده
علي رضی الله عنه په دې مسله کې سخت هغه وي او یا کاله به انتظار کوي. نو امام صاحب د علي رضی الله عنه د قول هغه سره او د نور امامانو د عمر رضی الله عنه قول باندې عمل کړی. هغه د څلورو کالو فتوا ورکړي نور ټول امامانو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه احتیاط ډیر کو د فقه مسایلو کې ډیر احتیاط کو او یا کاله نو کې دې شي ډیر وخت بعد هغه سړی بیا راشي دا مفقود چې ورک شوی. ابل کال چې بار په کانټو کې هغه شیر بادر خان نو 15 کال وروسته راغلی هغه خزه بل رور اغستی و بیا هغه خزه چې کوم دی هغه بوډا شو هغه روري بوډا شو ادم یو کال د ژوند دی د مر شو او خو 15 کال شو نو وی دغه چې به وکړي نو دا عدت په تیر کې هغه نه رسو بیا بل چا سره نکاح جو هغه وخت تیر شو دی بیا د بل چا سره نکاح کو چې د بل چا سره نکاح وکړو نو هغه نه بچو شو نو سړی راغی اچانک راغی نو کور کې تاسو کو هغه خزه خو ثاني هغه سره د لار راپورټ وکړو برته نو ته زما خزه خو هغه سړی پلان کې هغه سره هغه د خدای باندې ته د کور نو وته خرچه دین د پرې خو دی او تلې په مخه تاسو خو به بیا کړو کنه ته چرته ته نو هغه ته تعجب خو زه تقزا کوم وزه پیریانو ماسوتن منزل اتلمه پیریانو ودیو ما ویوړم دا هغه سره په قید کې ما بیا د دغه پیریانو او د نورو پیریانو چې کوم دی هغه جنگ وشو د مسلمانانو دا کافرو هغه زه قید کړم نو نور مسلمانان پیریانو د هغه جنگ شو دو باندې غلبه بیا مونږ نو هغه بیا د دو جیلونو ته لاړه نو په جیلونو کې چې کوم دی هغه ډیر شي قیدیان یو پکې زو منو هغه یو زمان تاسو کې ته کوم مذهب واره ما زه مسلمان یم هغه بل توکاته وشي د موږ ملګری دی د خلاصول غواړي جو ما ته وی زه ټیک تا راځه اوس ته موږ سره پاتې کیږي او کو واپس کور ته ځي ما چې زه واپس کور ته ځم یو با ته تابوزو جو د شپې راوړم زه نه پوښښ پرې خو زه راوستم واپس نو مسله دا ده چې دا سړی بیا مونږ شو واپس راغی د خزه چې کوم دی بغیر د طلاق نه دا هغه د نکاح نه وته د دویم خاوند د نکاح نه هغه طلاق ورکول ته ضرورت نشته بس هغه د نکاح نه وته نو دا هغه اولنی خاوند بای بیا د دې چې کوم بچی پیدا شي نور امامان وایي چې دا نکاح چې شوی دی د دویم خاوند سره دا په غلط فهمۍ کې شوی دی چې د مړی صاحب شوی دی مړ نو د ژوند دی نو د ژوند خزه خپل سړی نشي غسه خو به هر حال نکاح خو شوی کنه هغه عالم راغی هغه په خطبه وی نکاح وشو خبره ختمه شو نو دا بچی دغه دویم خاوند بچی دی امام صاحب وی نه دا نکاح چې کوم دی سره صحیح نه نو د پردې خزه سره غړي اخلي ا سړی ژوند دی خو بیا اوس دغه راغی اوس خپل خزه دغه ته میرا شو نو چې د خزه د ته بیلا شنو بچیوم د دی وی دی اولاد لسه دی دا بچی په د دی ها دا نور امامان وی نه بچی په د دویم خاوند چې هغه نه پیدا شوی به هر حال دغه څه مثلا نو دی آیت نه هم دغه معلومیږي چې پیریاد راتلی چې په انسان باندې دغه بدن کې تصرف هم کولی شي شیطانان خاصم نبی اسلام فرمایي چې دا شیطان چې د انسان په دې رګونو کې په دې بدن کې دا شریږي لکه دا وینه چې چلیږي نو هغه تصرف کولی شي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات یقینا کسان چې ایمان راوړي او نیک اعمال کوي او پابندي د باندې کوي زکات ورکوي دغه لپاره اجر دی هغه د رب په نسبت ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به دو غمجن شي او نه به په دو باندې یری کوم کسان چې ایماندار دي نیک اعمال کوي پابندي د مانزه کوي زکات ورکوي او صدقات نفلی صدقات هغه کوي داغه لپاره الله په نسبت اجر دی دا دغه سود خورو په شانتي نه دی الله پاک بدله اجر ورکوي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به په دو باندې یری پر ورځ قیامت باندې نه به دو غمجن شي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اے مؤمنان ويرګه د الله نه پرېږدئ هغه چې پاتې شوی د سود نه تاسو خلقو ته ان كنتم مؤمنين کې تاسو مؤمنان یې فإن لم تفعلوا تاسو نه پرېږدئ دا سود فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو خبردار شئ په غټ جنگ سره د الله د طرف نه د الله د رسول طرف نه وان توبتم او که تاسو توبه وباسئ نو تاسو لپاره هغه سرونه د مالونو تاسو دي لا تظلمون ولا تظلمون نو تاسو ظلم کوئ نه تاسو سره ظلم کیږي اے مؤمنانو د خدای نه ویریږئ کوم مال چې چاته په سود کې پاتې شوی دی مخکې خو تاسو عربو خو به سودونه کوله ټولو خلکو نو هغه سود کې چې کوم مال خلکو ته پاتې شوی دی دا پرېږدئ د سود مال ته مه اخلئ که مسلمانان او که دا نه منئ بیا هم د دې حکم د نزول نه وروستو بیا هم سودونه کوئ نو د خدای غټ جنګ ته ځان تیار کړئ دا د اسلامي حکومت بیا فریضه ده ډیوټي ده چې دغسې سودخواره نه پرېږدي هغو ته به ووایي چې قرار شي هغو به ووایي چې دا حلال دی دوه د خبرې دي
نو چې حلال دی نو دی مرتد دی، نو دغه جنگ به ورسره کوي. دا اسلامي حکومت بادشاه به دغه سره جنګ کوي، د واجب القتل دی، وجدي به. او یا به وایي چې حلال نه دی حرام دی خو زه یې کوم، نو دی باغي دی، د اسلامي حکومت خبره نه مني، جو بیا هم دی واجب القتل دی، وجدي به. نو د خدای او د خدای د رسول طرف نه د جنگ اعلان دی. او که تاسو توبه وباسئ نو بس هغه کوم پیسې چې تاسو ورکړلې، مثلا یو سړي هلته په عربو کې دا عادت وشي، پیسې به ورکړي، مثلا 1 لاک روپۍ چاله ورکړي، بیا نیټه به پکې کېښوده شي، میاشت بعد به راکړي یا 6 میاشتې بعد به دا 1 لاک روپۍ ماته واپس کړي. په هغې کې به واپس کړي، جو ټیک شو. که هغې کې به واپس نه کړي، یو میاشت به بله واوښته، نو 10,000 روپۍ به پسې نور راکړي. نو چې بیا بله میاشت به واوښته، 20,000 به پسې نور راکړي. دغسې په دې طریقه باندې دا سود په پورته روانو. نو 1 لاک روپۍ ته والئ، ستاسو بار هغه راس المال دی. لا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ چې د هغې نه اخوا نور سودونه اخلئ. ولا تظلمون، تاسو سره به هم ظلم نه کېږي چې هغه دله هغه 1 لاک روپۍ هم بیا واپس نه درکوي. تا خو له قرض ورکړی، په کار دا چې هغه دله هغه 1 لاک روپۍ واپس قرض درکړي که نه. وان کان ذو عسرة، او که چېرته وي دا مقروضه خاوند د تنګدسته و، فنظرة الی میسرة، نو هغه ته انتظار دی تر مالدارۍ پورې. یو سړي له پیسې ورکړي دي خو هغه سره بیا نه کېږي، نو دی بیا په هغه باندې زور نه راولي، تعدي به پرې نه کوي چې هغه سود خو پاتې شو، سود خو یې حرام کړی، زما پیسې راکړه، که نه پرېږدم دې نه. نو هغه به وایي چې لږ صبر وکړه چې اوس پیدا شي درکو بدله که نه. نو چې مالدار شو، پیسې پیدا شوې، در به کېدله. وان تصدقوا خیر لکم، او که تاسو معاف کوئ ورته دا قرض ورته هم معاف کوئ، خیر لکم، دا خو ډېره غوره ده ستاسو لپاره، ځکه چې د دې عوض به الله پاک تاسو ته په آخرت کې درکوي. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، او ویرېږئ د هغه ورځې نه چې تاسو واپس کېږئ په هغې کې الله ته. ثم توفى كل نفس ما كسبت، بیا به پوره ورکړئ چې هر نفس هغه بدله د هغه عمل چې ده کړی ده، ده کړی دی. وهم لا یظلمون، او دو سره به ظلم نه کېږي، د دو سره به ظلم نه کېږي. مفسرین وایي چې د ټول نه آخري آیت په قرآن کې دا نازل شوی دی. نو قرآن چې د الحمدلله رب العالمین نه شروع شي والناس پورې په کوم طریقه باندې لیکلی شوی دی، دا په لوح محفوظ کې دغه شانتې و. خو چې نازل شوی دی اول اسمان ته راغلی، د هغې نه وروسته بیا په 30 کالو کې آیاتونه، مختلف آیاتونه راغلي د نبي علیه السلام باندې. نو هغه په دې ترتیب نه دي، هغه څه مخکې دي، څه وروسته دي، د موقع مناسبه. آخري سورتونه چې دي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا په مکه کې نازل شوي دي. اولني سورتونه دا دي، دا سورت بقره اولنی سورت دی. په دې کې دا چې کوم دی، دا د ټول نه آخر آیات دی. د دې نه وروستو بیا واتقوا یوما ترجعون فیه، د دې نه وروستو یا نبي علیه السلام 2 ورځې ژوندی پاتې شوی دی، یا 9 ورځې، یا 11 ورځې، یا 80 ورځې، داسې مختلف روایت دي. او زیات دغه چې دی هغه 9 ورځې دی وایي. د هفتې په ورځ باندې دا آیت نازل شوی دی، او د پیر په ورځ باندې چې کوم دی بیا نبي علیه السلام وفات شوی دی. دغه ورځ چې تاسو شمار کړئ تقریبا 9 یا 10 ورځ راځي. نو آخر کې ورته ترغیب ورکړه د آخرت ته چې خلکو دنیا پاتې ده، دا مال به څو پورې ګټئ او ځان سره به خوندي کوئ. د هغه ورځ نه ویرېږئ چې په هغه کې به الله پاک ته واپس کېږئ، او بیا به هر نفس ته د هغه د عمل موافق بدله او سزا جزا ملاویږي، ظلم به چا سره نه کېږي. الذین یاکلون الربا، کسان چې خوري سود، لا یقومون، نه به پاڅېدو د قبرونه، الا کما یقوم الذی، مګر په شان ته د پاڅېدو د هغه سړي، يتخبطه الشیطان من المس، چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان پیریانو، من المس، د بسه کولو. ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، دا ځکه چې دوی به وایي چې یقینا بیع چې دا په شان د سود ده. واحل الله البيع وحرم الربا، حال دا چې الله پاک بیع حلاله کړې ده او سود حرام کړی دی. فمن جاءه موعظه من ربه، پس هغه څوک چې راشي هغه ته وعظ د صحت د رب د طرف نه، فانتهى، نو هغه منع شو، فله ما سلف، نو د هغه دپاره هغه څه چې مخکې ده کړي دي، هغه مخکنی سود دته معاف دی. وامره الى الله، د معامله حواله د الله پاک ده. ومن عاد، څوک چې واپس شي، فاولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي، هم فيها خالدون، دوی په هغې کې همیشه. یمحق الله الربا، ختمه الله پاک سود، او یربي الصدقات، او زیاتې الله پاک صدقې. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله پاک محبت نه کوي د هر ناشکره او ګناهګار سره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان راوړل د نیک اعمال کوي او پابندي کوي د مانځه او زکات ورکوي، د دوی لپاره اجر دی د دوی د رب په نسبت باندې، نه به یاره په دوی باندې، نه به دوی غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اتقوا الله، ویرېږئ د الله نه، وذروا ما بقي من الربا، پرېږدئ هغه چې پاتې شوی دی خلقو ته د سود نه،
ان کنتم مؤمنین کې چته تاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا که چته ونه کوي تاسو دا کار سود پرې نه دی فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو خبر شي په غټ جنگ سره د الله او د الله د رسول طرف نه وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم او که چته تاسو توبه وستا فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو لپاره اثرونه مالونه دي رأس المال چې کوم مال تاسو ورکړ د قرض هغه 1 لک روپۍ ورکړ 1 لک روپۍ واپس واخلئ مثلا لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ لا تظلمون او تاسو به هم ظلم نه کیږي وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة او که چته وی هغه مقروض تنگ دست فنظرة نو انتظار دی هغه ته الى ميسرة تر مالدارۍ پورې وان تصدقوا خير لكم او که تاسو معاف کړئ دا سود او قرضه دوانه خير لكم دا ډیره غوړه تاسو لپاره ان کنتم تعلمون چې تاسو پوها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او ويرګ دا ورځ چې تاسو په هغه کې واپس شئ الله پاک ته بیا پورا بدل ورکړئ شهادت نفس دا هغه څه چې د کړي دي وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم نه کیږي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا